رحم ته د سپرم انتقال. دا د درملنې طریقه ده په کوم کې چې سپرم په مصنوعي توګه رحم ته لیږدول کېږي. هیڅ اړخیزې اغېزې شتون نه لري چې درملنې په جریان کې یا درملنې وروسته پر روغتیا اغېزه کوي. دا یوه پیچلې طریقه نه ده. دا د درملنې خورا ساده طریقه ده، مګر د درملنې په دې طریقې کې خلاص ټیوب او نورمال سپرم اړین دي. د درملنې په دې طریقې کې د میرمنې څخه د هګۍ اخیستلو لپاره ښځه باید یو لړ درمل وکاروي. یو یا دوه هګۍ د ځانګړو درملو سره جوړیږي. الټراساونډ د میاشتې دورې په 12مه، 13مه یا 14مه ورځو کې ترسره کېږي ترڅو د هګۍ اندازه وګوري. د میرمنې په لابراتوار کې د عصري ساینسي میتودونو په کارولو سره پاکېږي او اړین کیفیت او ګړندي حرکتونه میکروبونه جلا کېږي. که په الټراساونډ کې د هګۍ اندازه ښه ښکاري، دا میکروبونه د یو تنګ پلاستیک ټیوب له لارې رحم ته لیږدول کېږي. د درملنې په دې طریقه کې هیڅ درد نشته او د درملنې دا طریقه د 10 څخه تر 15% پورې د بریالیتوب کچه لري. د دې درملنې میتود 3 ځله تکرارولو سره د بریا چانس 35% تر 40% ته رسیږي.